السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر ورځې نه پر ټیک ټاک باندې دا ویډیوګانې چلیږي. دا سنا نومیږي جنې ارشد خان هوټل کې راوسته. د ارشد خان ته خلک بد ردی وایي، نو ارشد خان ته خو په دې باندې بد ردی وایي چې لکه کدا ارشد خان کار لنه راوسته صرف ځان سره سوسایټي د پاره ګرځول، نو بیا ته چا بد ردی نه وی چې لاسو کې ولاس ورکړې وي ګرځول. زما ارشد خان خوښ نه دی، سوشل میډیا ستار دی، چا به خوښي چا به نه خوښ، موږ خپل خبره کوو، اهمیت نه لري. خبره داره چې راشي تاسو په دوبۍ کې وګورئ، په سعودي کې وګورئ، دا کومې جنکۍ چې چلیدو د پاره راځي او هر چا سرسملي، نو هغې ته هېڅ څوک څه نه وایي. زموږ دا پښتانه هغې ته بیا میډم وایي، میډم او ظالمانو. دا خو د سعودي والا سره غټه موکره لاړ شئ، دې جنۍ په سر باندې لاس کېدی، ډاډ وله ورکوي، امداد ورسره وکوي، انعام وله ورکوي. وایي شکر دی چې داسې یو جنۍ پیدا شوه چې هغه خپل حق حلاله مزدوري کوي، خپل بچو لا ګټي، ځان لا ګټي، مجبوري بي. نو دا تاسو ته یو ښه چانس دی چې تاسو لاړ شئ، هغې سره امداد وکړئ، ډاډ ورکړئ چې دنیا له یو میسج ورکړئ چې یو کومه جنکۍ د حیا عزت مزدوري کوي، د مجبورۍ نه کوي، نو ټول پښتانه رونه به هغې سرسنګ پسنګ باندې ولاړي. نو تاسو خو هغه دې ته مجبوره کوئ چې دام راشي دوبۍ کې یا سعودي کې یو ځای کې پرته یو دا یو ځي ورسره سملي او بل ځي ورسره سملي. تاسو راشئ د دوبۍ حالات وګورئ، د دنیا پښتنې پکې پرتې دي، هغې ته څوک څه نشي ویلی، ولې چلیږي د هغې په سر باندې غټو غټو خلکو لاسي. تاسو هغې ته څه ووایئ چې درکې ډانډې ومنډي، خو پښتانه غرق دي، غرق به یې او غرقو. دا بې شرمه دي پښتانه، وایي موږ غیرتیان یو، موږ کې شرم ډېر دی. قسم دی که یا پښتنو کې شرم یا پکې غیرت وي چې کم سړی د عزتګار کوي او خپل حق حلاله روزي ګټي، دی به اړم یا پکې به ګوتې منډي، او چې کم روانکار یو دی نه یریږي، خو بیا غی یې مړه